السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې. د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په فیصل آباد کې یو جنۍ سره ډیر زیات ظلم او زیاتې شوی دی. اول یې ورله سر کټا کړی دی، یعنی اختیتې کټ کړي دي، او بیا یې ورته ویل چې شابه دا پیزار وسټه. اخر دومره ظلم یې ورسره ولی کوو. څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې دې غریبې سره دومره غټ ظلم وکړو. راځئ دوستانو، دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وساتئ نشاني وایي چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. ډېر زیات ظلم شروع دی. هر انسان د خپل وسه پورې ظالم دی. په فیصل آباد کې یو کاروباري سړی یعنی مالدار، تاسو ته هم پته چې کوم سړی مالدار شي او نه به سم پیرغون او ظالم جوړ شي. دا جنې په دې مجبوروله چې ما سره واده وکړه او دې انکار وکړو. انکار کولو سره د ظالمانو دا جنې تختولې وه او بیا یې په الته ظلم شروع کړی دی. بیا دومره حد درجې ظلم پې کړی دی چې اختې ولا کټا کړي دي، کټ کړی ورله دي، او بیا ورته ویل چې شابه دا زموږ پیزار سټه، او بیا تی ویډیو هم کړی ده. هغه بیا سوشل میډیا له ورکړی ده چې ډېر زیاته خوره شوې ده، ډیر زیات ظلم شوی دی. بیا دغې نه بعد پولیس والا راغلی دي او هغه ظالم انسان هغوی سره یو څو زنانه وي، هغه هم ورسره گرفتاري کړي دي. وروسته به ورسره قانوني کاروایي کیږي. الله تعالی دې ټول مسلمانان د ظلم او بربریت نه وساتي. زموږ پولیس ته دا غوښتنه ده چې دا ظالمانو له دې سخت نه سخت سزا ورکړي چې انده دپاره بل هېڅوک داسې کار ونه کړي. دوستانو، دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وساتئ نشاني وایي چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.